قرآن شریف کې الله فرمایي اے د ایمان خاوندانو یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله، ځان کې تقوا پیدا کی، پزړه کې د الله یره پیدا کی. تقوا د الله د یرې نه پیدا کیږي چې د انسان پزړه کې دا سوچ او فکر راشي چې زما نفس، زما سا، زما وجود، زما بچی، زما مال، زما عزت دا د الله په قبضه قدرت کې دی. کله چې الله غواړي دا هر څه اخیستي چې او چې کله غواړي راکولی شي. خامخا د دې انسان په زړه کې د رب العالمین یره راځي، او دا د کمال شی دی. ګورئ چې د چا په زړه کې تقوا راله، د الله یره راله چې الله سره مخامخ کېږم، ما نه به تپوس کوي، د مال تپوس به کوي، د بدن تپوس به کوي، د علم تپوس به کوي، دا هر څه مې درکړي و تا پکې څه کړي دي. او زما وجود او زما دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. کله چې غواړي ما نه اخیستی شي، په زړه کې یو هیبت راشي او یو یره راشي چې د الله د ذات دا یره د انسان په زړه کې راشي د الله د لویۍ سره، نو دا سړی بیا بد نشي کېدی، دی ګناه نشي کولی، دا د لاس او د خپې وجود به د الله په رضا کې چلیږي، د الله په خوښه دا هر څه به چلیږي. نو ځکه رب العالمین فرمایي چې لاول خو ځان کې تقوا پیدا کې، زما عظمت او لویي او زما د عذابونو یره پړه کې پیدا کې. دا به په څه پیدا کېږي؟ او زما ستا زړه کې به دا سوال راځي، د الله دا یره به زمونږ پړه کې څنګه پیدا کېږي؟ د الله دا یاد به زما ستا په زړه کې څنګه پیدا کېږي؟ د آخرت سوچ او د آخرت فکر، جنت ته شوق او د الله د عذاب نه بچ کېدل، دا به څنګه پیدا کېږي؟ رونو د دې ډېر اسباب دي او ډېرې لارې دي. دلته الله یو اسانه غوندې لار مونږ ته ښیي، وکونو مع الصادقین، د رښتونو نیکانو خلکو سره کښېنئ، نو دې اسانه لار ده. پاکو خلکو سره، نیکانو خلکو سره کښېنه، مینه ورسره پیدا کا، مجلس ورسره جوړ کا. رونو دا زمونږ او ستاسو په دنیا کې چې مونږ سوچ فکر کوو، زمونږ پښتانه هم وایي او مونږ هم وایو، قرآن او حدیث هم وایي مجلس اثر لري. داسې ده که نه ده؟ که په نیک مجلس کې کېناستې د نیکانو او صالحینو سره، هغه اثر به در کې پیدا شي، او که په غلط مجلس کې کېناستې، هغه اثر به در کې پیدا شي. ډېر خلک مونږ ته وایي زمونږ دا بچی دی او بدعمله شو. زه ورته وایم مجلس وله بدل کا. خراب مجلس کې دې پرېښې دی، لوفرانو سره ګرځي، سینما والا سره ګرځي، جوارګرو سره ګرځي او نشیانو پوډریانو سره ګرځي، لازمن به هغه اثر پې کېږي. بچې دې راوله مدرسه کې کېنوه، علماو سره یې کېنوه، نیکانو سره یې کېنوه، صالحینو سره یې کېنوه، همقه اثر به قبلی. او دا زه نه ویم، د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ټول یو ځل پې درود شریف ووایه، اللهم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. هغې پخپله فرمایي وی د نیک مجلس داسې مثال دی لکه یو سړی عطاري سره کښېني، عطر فروش، یا خو به دې ورته وایي چې ما باندې عطر را خرڅ کا، او که دې پې عطر خرڅ نه کړي نو هغه عطاري به وله هسې به وایي مجلس کې مې ناست دی، یو لامبه به وله ډکه کړي د مالوچو په دغه وخت کې به ورته کښېږي. او که داسې هم نه شي نو لږ ساعت خو یې د خوشبویه مجلس کې تېر شو که نه. دغه رنګ چې د نیکانو او د عالمانو مجلس کې کښېنې، یا به ته د مسلې تپوس وکړې، هغه به جواب درکړي، ثواب دې وشو. او یا ممکن ده چې ته تپوس ونه کړې، هغه به د خپله یو لامبه غوږ کې کښېوي او یو مسله به درته بیان کړي چې وروره دا د دین مسله ده، په دا الله ذکر کوه، دا درود شریف وایه، داسې مونځ کوه، داسې روژه نیسه، تهجد کوه، د ګناه نه ځان ساته. که داسې مو نه شي، لږ ساعت خو دې د پاکۍ مجلس کې تېر که کنه. او خراب مجلس د هغې داسې مثال ورکوي لکه د اور خوا کې چې سړی ناست دی، یا خو به یو سکاره راوچت شي، جامې به دله وسوځئ. او که داسې نه شي نو لږ ساعت خو دې په څښاب بدبویه مجلس کې تېر که د اور هغه بوی خو دې په سپېمو لګېد که نه. دغه رنګې که تا د بدانو خلکو په مجلس کې صحبت وکړو، کېناستی، د هغې اثر به والې، یو سکاره به د هغه نه راشي، جامې به دله وسوځئ، د هغه پوډر کتاب هم پوډرې کړي، هغه سینما له ځي او ګنده فلمونه ګوري،
تا به هم یو ځل بوځي او که داسې نشي نو د ګناه مجلس کې خو د ګنټه نیمه ګنټه تېره کړه دا هم درله ډېره ده. دا قاعده ده رونو که مونږ او تاسو پې سوچ وکړو چې مجلس خامخا اثر لري. ښه مجلس ښه اثر لري او بد مجلس بد اثر لري. زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې زیاتې معجزې دي، خو زه دا یو ټکې ویم، زه ویم چې هر صحابي د حضور پاک مستقله معجزه وه. د دې صحابه مخکنی ژوند وګوره، غلاګانې به کېدې دغه علاقو کې، لوڼه به جمدی ښخېدلې، د بوتانو عبادتونه به یې کول. همدغه خلک وو که نه، څه به یې نه کول. د بیت الله نه به یې ګیر چاپېره بربند طواف کو، چې طواف به یې کو کمیس پرتوګ به یې وویستل. وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو، د انسان دا جامه وباسو. هلکه دا هم د خدای جامه ده که نه، دا خو الله د انسان د اندامونو په ټولو لپاره پیدا کړې ده. مردارې به یې خوړې او لوڼه به یې جمدی ښخولې، خپله جمدی لور به یې ښخه کړه، لیکن چې د حضور پاک مبارک په صحبت کې کېناستل نو کم شخصیات ترې نه جوړ شو، کم خلق ترې نه جوړ شو. وګوره حضرت بلال ته، بلال حبشي به یې ورته وي، د رنګ نه تور، د شکل نه تور، خو چې د نبي علیه السلام سره مجلس وشو نو کم شخصیت ته الله جوړ که. الله اکبر. هغه شخصیت ته الله جوړ که چې تر قیامته پورې به مسلمان صفت کوي. حضرت عمر ته وګوره رضی الله عنه، د نبی علیه السلام مرګ پسې روان دی، د حضور پاک وی ورګې د هغه سر درته راوړم، خو چې د نبی علیه السلام سره یو سکند وخت یې تېر که او د هغه په لاس یې بیعت وکړه نو پروردګار ته کوم شخصیت جوړ که؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. رونو کاڼې که یو سړی نرمۍ نو اسان دی، د چونې دې بټۍ کې واچې نو ټوکړې ټوکړې شي. اوسپنه که نرمۍ ډېر آسان کار دی، اور کې واچوه نو چې کوم خی تاوی نو تاویږي، داسې ده که نه ده. لرګي که نرمۍ خو اره باندې پرېږه، سولې ورته کېده چې څه ورسره کوې ورسره کولی شي، خو انسان چې خراب شي د چا پلار هم نه شي سمول، نه په تعویذونو یې بیا سمولی شي، نه په ډاکټرانو سمولی شي. او حضور پاک مبارک ته وګوره، دغه صحابو نه کم شخصیات جوړ کړل. دا په څه باندې؟ نه خو هلته کالج و چې هغوی ورته په کالج کې سبق ولی، یا نه یونیورسټي وه چې په هغې کې ورته څه تیوري میوري او څه قصې پسې ښولې، او نه هلته کې څه داسې دیني مدرسه وه چې کتابونه یې پکې ښول. دا د حضور پاک د صحبت د برکت نه هغوی سره یې ناسته وشوه نو د نبي علیه السلام مبارک اثر پې ورپرېوته. هغوی سره کېناستل، ناسته ولاړه ګرځېدل، د دواړو جهانو د سردار مبارک چې کوم قیو هغه ورته منتقل شو، د هغوی چې کوم عقیده وه هغه ور منتقله شوه، د هغوی چې ښکلی عمل و هغه ور منتقله شوه. صحبت او مجلس کې چې کوم کمال دی که نه، او په دې کې د انسان نه کم انسان جوړېږي، قسم دی که دا په مدرسو جوړېږي. صحبت کې مدرسه کې چې طالب نه خدای عالم جوړ کړي، د خپل استاد او د خپلو طالبانو د کتاب سره صحبت پیدا شي. جاندار خو څه کوي بې جان څیز. یو مثال در کوم، یو رومال دی یو ټوکړه د ټوکړه او تا بازار کې واغشته او ته په هغې پوزه پاکې نو خلک پې پاکوي. رومال دی که خوله پې پاکې پاکولی شي پې، دا دیوال پې پاکې پاکولی شي پې، ماشوم هم پې صفا کولی شي د پلیتۍ نه. اوس دا رومال بعضې خلک راوړي او د قرآن شریف نه یې تو کړي لکه دا کڅوړه چې د قرآن شریف نه تو ده. اوس د قرآن سره صحبت وشو، د قرآن سره مجلس شو، په دې رومال ته پوزه پاکولی شي؟ نشي پاکولی. دا رومال ته خولې لوړی شي؟ نشي وړی. دا رومال ته ماشوم پې پاکولی شي؟ او لکه بې ادبي کې، دا خو د قرآن شریف کڅوړی ده. ګوره بې جان شی د صاف پکې نشته، خو چې د قرآن سره صحبت وشو او د قرآن سره مجلس وشو او د قرآن نه تو شو، په هغه رومال کې څومره لوی برکت پیدا شي. دا دلته چې دا کوم جانماز پروت دی خو ټوکړه ده که جومات سره نسبت دی. دا څوک چې خراب شي او خیرن شي خلک څه کوي؟ هلکه دا چې د مقبره کې ښخ که جومات کې پاتې شوي دي، منځونه پې شوي دي، هلکه دا چې توبو کې وغورځوه ښه، دا په ډیران څوک نه غورځوي، ګندګۍ کې څوک نه غورځوي. دا ولې؟ جومات سره تعلق پیدا شو، جومات سره نسبت پیدا شو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی، د ده په زمانه کې یو مجوسي و. مجوسي هغې ته وایي چې د اور عبادت کوي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورغې ورته نصیحت وکړه، هلکه داسې کار دی چې دا اتیا کاله او اویا کاله دی دا
اور عبادت وکړه بس یې که د الله عبادت وکړه. مجوسي ورته وایي ما خو د دې اور دپاره او یا اتیا کاله په ځان سختې تېرې کړې عبادت مې وکړه. اوس اخر وخت کې د دې عبادت پرېږدم دا څه کوې؟ وی ته د اور ولې عبادت کوې؟ مالک ابن دینار ورته وایي وی زه ځکه عبادت کوم د دې اور چې ما نه سوځوي. مالک ابن دینار ورته وایي ګوره د دې اور د خالق او د مالک عبادت وکړه چې اور د چا په اختیار کې دی. ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځوم نو اور خپل کمال نو الله ورته وایي یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. د دې اور د مالک عبادت ولې نه کوې؟ فیصله په دې وشوه چې اور کې به لاس منډو چې د چا لاس یې وسوځه او دی به په ناحقی او که د چا لاس یې ونه سوځه او دی به په حقی. مالک ابن دینار ورته راځه اور کې لاس ومنډه او یا کاله دې ولې عبادت وکړه نو که دوستي را سره پیدا شوي خو نه به دې سوځئ او چې اوس دې سوځئ بدبخته نو وروستو به دې څنګه نه سوځئ. خبره د بادشاه مجلس ته لاړه. بادشاه فیصله وکړي دواړه اور کې لاس ومنډئ چې د چا وسوځه او دی به په ناحقی خپل دین به پرېږدي او چې د چا ونه سوځه او به په حقی. اور یې بل اور کې مالک ابن دینار وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ما خو ستا دپاره عبادت وکړ او دا اور خدای ستا په قبضه قدرت او په اختیار کې دی. زه پکې لاس منډم چې زما دا لاس ونه سوځي. خو ډېر لوی بزرګ و چې لاس یې پکې وسوځه او د هغه لاس نه سوځېد. مجوسي پکې لاس ومنډه د هغه هم نه سوځي. دې لاس راوباسي مجوسي هم راوباسي. دې اور کې لاس منډي خلکو ته وایي ګورئ زما لاس نه سوځئ. مجوسي هم ورته وایي راشئ زما دا هم نه سوځئ. خدایه خلک حیران شو چې کوم یو په حقه دی؟ دا خو دواړه پاکه دي. مالک ابن دینار هم پاکه دی او مجوسي چې د اور عبادت کوي دا هم په حقه دی. اوس به څه کېږي؟ بادشاه وی دا فیصله خو نه کېږي. مالک ابن دینار وی زه صاحب سبا به سره بیا نورې خبرې وکړو. راغې کور ته او په سجده پرېوته او الله ته جاړي. وی یا الله ټیک ده چې تا مال باندې فضل وکړو او اور دې راته ګلې ګلزار که زما یادې وانه غشته او زما عزت دې په خلکو کې قایم که. بېشک دا ستا فضل دی کور ستا په قبضه قدرت کې دی. خو خدایه که زما لاس یې نه سوځه خو د هغه موجوسي خو یې نه دی سوځولی که او یا اتیا کاله مې خدایه ستا عبادت وکړه نو ایله د مجوسي دې برابر کړم. دا دې څه وکړئ؟ زه په حقه یم که په حقه دې ما ته خو ځان په حقه ښکاري. خدای ته دې اور خالق او مالک یې نو زما لاس نه سوځئ بېشک د هغه هم نه سوځئ که ما هغې کې څه فرق شو. په دې جړا کې وده شو چې وده شو خوب یې په خوب کې ورته رب العالمین وایي ای مالک ته ولې خفه کېږې؟ دا اور خو ما په تا ګلې ګلزار کړ ستا لاس نه سوځئ. د مجوسي دا لار خو په لاس خو په دې اور کې ستا د لاس ملګري دی ځکه نه سوځي. ستا د لاس صحبت یې وکړه په دا اور کې ستا د لاس مجلس یې وکړه په دا اور کې ځکه نه سوځي. سار ته لاړ شه هغه ته ووایه چې دوه ځایه به اور بلو یو کې ته لاس منډه او بل کې به زه منډم چې پته ولګي. یا ته مخکې لاس ومنډه هغه دې وروسته ومنډي یا د هغه مخکې لاس اور کې ومنډي ته وروسته ومنډه پته به ولګي چې د چا هغه نه سوځي. دی خوشحاله شو. سار بیا د بادشاه مجلس ولګېد. مجوسي خو سور کړي چې د ما لاس هم نه سوځي او لوی چرچې وایي او غوبل احساس کړی. اور بیا بل شو. وی همغه پرونی مې فیصله کو. مجوسي وی بلکل زما هم در سره خوښه ده. بادشاه وی اور بل کې ښه مضبوط تیز اور نن بل کې چې بل یې که څنګه. مالک ابن دینار بادشاه ته بادشاه سلامت وی دا اور په ما ګلې ګلزار دی زما لاس نه سوځي. د ده دا زما لاس سره ملګری دی نو ځکه نه سوځي. یا به دې مخکې لاس اور کې منډي یا به زه منډم یو ځای به نه منډو. مجوسي هوښیار هغه وی نه صاحب یو ځای به لاسونه منډو یو ځای به لاسونه اور کې منډو. وی نه داسې نه کېږي. دې وروستو که زه اول لاس منډم او بیا چې زه لاس سره وباسم دې به اور کې لاس دننه کوي یو ځای به نه کوو. مجوسي وی نه جي نه دا خو زمونږ مقابله ده یو ځای به دا کار کوو. بادشاه هوښیار واپس شو. مجوسي دې خوا کېنه د ته وی راشه لاس ومنډه اور کې. وی ای د اور ربه زه ستا نه دا غواړم چې دا اور مو ونه سوځي. لاس یې پکې لقو راړقو چې راویوست لاس سالم و. وی تو څه خوا شه. مجوسي دې وی میدان ته شه چې دې خوا کې نور هم وروستو دي منډې وی نه صاحب د سره یو ځای به لاس منډم. وی نه نه راشه او یا کاله یې د اور عبادت کړی دی شا به دې کې به اوس لاس منډې. وی نه صاحب دا کار نه شم کوی. ګوره اور لاس اوس څه شی دی؟ لاس سره لاس ملګري کېږي صحبت مونې په اور کې. د نیک سړي د برکت نه د هغه بد سړي لاس هم نه سوځېږي. صحبت داسې ناشنا شی دی. پر هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی خواجه باقي بالله صاحب رحمت الله علیه. په خواجه صاحب د هغه مشهور دی ډېر لوی بزرګ دی ډېر د الله لوی ولي دی.
ډیر زیات مریدان یو. قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې، هغه وایي چې د ده په زرګاو خلک 99 یو کم سل یعنی 99 لاک خلک هغه دي چې صرف د ده په لاس هغه هندوان مسلمانان شوي دي. هغه د مریدانو د شاګردانو خو یې پرېږده. او اوس هم د هغه قبر له مسلمانان خو څه کوي چې د قبر له سیکان هم راځي هندوان هم راځي. مسلمان خو په صحیح طریقه قبر له ځي چې کوم د نبي علیه السلام مبارکه طریقه ده د قبرونو او د مقبرو د تلو اسلامي طریقې سره. او هندوان راځي پکې غوښتنې هم کوي او هغه خپل چې بوتانو سره کوم سلوک کوي هغه کارونه کوي. سیکان هم راځي. خواجه صاحب ډېر لوی سړی، یو ځل په مجلس کې ناستې میلمانې راغلل. چې میلمانې راغلل نو داسې وخت و چې دې کره د ډوډۍ درک نه لګېد، غریبي وه. نو خواجه صاحب کور ته لاړه، زنانو ته وایي چې د ما خو ډېر عزتمند میلمانه راغلي دي، ډوډۍ څه خوراک مه راکړي، کور یې مونږ کره خو نن څه نشته. دې غریب راغی او پریشانه دی، ځکه چې میلمه دې راشي، عزتمند میلمه دې راشي او بیا داسې سړی وي چې هغه هم د عزت خاوند دي او کور کې سني نو سړی ملامته شي. په دې مجلس کې د یو مرید ناست و، د هغه هوټل و. ده خو به سوال هم نه کو چې هوټل یې هغه پوه شو چې خواجه صاحب خو میلمانه راغلي دی او پریشانه دی. هغه هوښیار و، زر پاسېد، خپل هوټل ته لاړ او د هغه میلمنو مناسبې یو مزېداره غوندې خوانچه تیاره کړه. هغې کې مختلف قسمونه د خوراک کېښودل، ډېر اعلی. او کور ته یې یوړل. دلته یې نه راوړي چې د خواجه صاحب عزت پې جوړ شي. کور ته یې یوړل خواجه صاحب کره او راغې خواجه صاحب ته کېناست. وایي صاحب تاسو ورشئ کور درته نارې وایي، اواز درته کوي. خواجه صاحب پوه شو چې کور ته لاړ. بیبي ورته وایي چې دا خوانچه چا راوړې ده؟ وایي بس دا هغه زما هوټل والا مرید راوړلې ده. هغه خوانچه یې راواخېسته او مېلمنو ته یې کېښود. مېلمانه په دې پوه نه شو چې دا خوراک بل چا راوړه، ځکه هوټل والا خو نېغ راونه کور ته یې ولېږ. چې ډوډۍ خوړه، مېلمنو ته یې ډېر لوی عزت جوړ شو، مېلمانه رخصت شو. نو خواجه صاحب دغه هوټل والا ته وایي دې خوا راشي کېنه، مانگتیا مانگتے ہو، وایه څه غواړئ؟ هغه هوټل والا وایي چې که ډوډۍ غواړم خوا د ما شته، که کور غواړم کور مې شته، بچي مې شته. او زه دې خواجه صاحب له لازم دار یو نیک سړی د سره کېنم پاسم، راشه داسې سوال وکړه چې سم کامل سړی د نه جوړ شي. هغه هوټل والا ورته وایي وی حضرت مجھے اپنی ہی جیسا بنا دو، چې ته څنګه ما نه هغسې جوړ کا. خواجه صاحب ورته وایي دا خو ډېر خطرناک سوال وکړه، داسې نه کېږي، لږ بل څوک غواړه. وی نه صاحب هم ساده سړی چې ته څنګه هغسې به ما نه جوړی، پوټې زره کم به هم نی. هغه وی راشه که د خواجه صاحب په شانتې شوې، ټیک ده کله به در سره ډوډۍ هم نی، بزرګانو باندې الله هر قسمه حالات راولي. خو دا د دنیا مریدان به دي او لاس به دله ښکلوي او قدر به دې کوي او عزت به دې کوي او لویه چرچه به دې شي او دی الله ته به نږدې شي او بلا د خدای ولي ده نه په سکنډونو کې جوړېږي بغیر د تسبو اړولو او بغیر د ذکر و اذکار. دا قصه کوش و خدا زبردسته خبره ده اور دی داسې نه کېږي. او دا ټیک هم ده، یو لوښي کې چې من اوبه راځي نو ته پکې د من نه زیاته کوم ځای چولی شي؟ یو بوجۍ کې چې 2 منه غنم راځي نو چې ته پکې 3 منه اچې خو بوجۍ به شلېږي که نه. او ته وایي داسې مه کوه، بل څوک غواړه. وی حضرت مجھے اپنی ہی جیسا بنا دو، چې ته څنګه چې وزر کم پکې هم نه منه هغسې به ما نه جوړه. قاري طیب صاحب لیکلي دی دارالعلوم دیوبند محتمم شیخ الحدیث هم وی ښه راځه. نو د هغه یو رکوټې کوټګۍ وه، خانقاه وه، د چلې ځای و د عبادت هغې ته یې دننه څادر یې پرې واچو او مراقبه لګیا دي دی د هغه باطن اصلاح کوي او کوشش کوي. الله داسې وکړه چې د هغه هوټل والا باطن خو څه کوي، ظاهر شکل هم د خواجه صاحب په شانته شو. حیران شو خلک، دواړه بار راووتل. اوس لاندې چې نور مریدان دي هغې حیران دي چې خدای زمونږ پیر صاحب پکې کم یو دی، هوټل والا کم یو دی. شکلونه د دواړو یو شان، قد و قامت د دواړو یو شان. دا د هغه لږ صحبت برکت، د هغه لږ مجلس برکت. یو مرید پکې هوښیار، هغه هلکه زه پکې خپل پیر پیژنم، هوټل والا هم پیژنم. دوی پسې پیژنې وایي چې دا کم صفا سوتره نیغ را روان دي دا زمونږ خواجه صاحب دی، او چې دا کم کله په یوه خپه زورونه کوي او کله په بله خپه، ته به یې ګنې په سر یې 10 منه بوج پروت دی. دا هوټل والا دی ښه، او هغه غریب ټینګ هم نه شو. یو هفته نیمه پس هغه هوټل والا بیا وفات هم شو، هغه بوج هغه ونه زغملی شو.
زمارون خبر مې دی پورې کوله چې صحبت اثر لري. مجلس کې چې کېناستې د نیکۍ مجلس کې تا کې به خامخا نیکۍ ته توجه پیدا کېږي، او چې د بدانو مجلس کې کېناستې غلط مجلس کې کېناستې تا کې به هغه نسبت پیدا کېږي چې نیکانو سره کېناستې هغې سره مینه به دې پیدا کېږي، او چې بدانو سره کېناستې هغې سره مینه به دې پیدا کېږي. دا خو هغه قاعده ده. ماحول ته ګوره بس. بچي نه که کامیاب انسان جوړول غواړې ښه ماحول ورته جوړ کړه، او که بچي نه خراب بچي لوفر جوړول غواړې نو ماحول ولا مه بدلوئ. ځه بچی چې سره خوښۍ کوه، خراب مجلس کې کینې او که ښه کې کینې ته ګوره څو ورځې پس به د لوفر بچی راځي. نو صحبت چې دی دا اسانه غوندې لار شوه. د دې وجې نه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ای د ایمان خاوندانو ځان کې تقوا پیدا کړئ، د الله یره پیدا کړئ، او د هغې لار وکونو مع الصادقین، د نیکانو او رښتونو خلکو او بزرګانو او پاکانو خلکو سره صحبت قایم کړئ. د هغې د هغه صحبت به خامخا په تا باندې سر راځي. ما درته مثال وښو چې د حضور پاک صحابو ته وګوره، دا خو د صحبت برکت و که د ناستې برکت و. یو بیبي ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، قسم دی بیا به یې نه پلار پیژنده او نه به یې زوی پیژنده، یو الله او رسول الله پیژندل، یو الله او کتاب الله پیژندل، د الله کتاب قرآن، یو الله او د الله ذوالجلال دین پیژنده، بل یې څه نه پیژندل. حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لور ده، او د حضور پاک مبارک بیبی ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. یو وخت کې پلار کافر وروستو بیا مسلمان شو. د مکې مکرمې د فتح په موقع ده پلار مسلمان شو، مخکې کافر و کافر. او مور د حضور پاک مبارک بیبی ده. نو دا پلار یو ځل صلح صفا کې مدینه شریفې ته راغلی، نو نبی علیه السلام سره یې څه خبرې اترې وې. چا نه تپوس وکړه چې دا رالل چې راشه د هغه خپل لور سره به ملاقات وکړي. وی زما د لور د ام حبیبې کور کم یو دی، وی دا مخامخ کور یې. نو د ابو سفیان ورغې ورکړه. ډېره موده پسې د لور سره ملاقات وشو، څو کاله پس دا لور ورته راپاڅېده، دا پلار یې ښکل کړ، لاسونه یې وله ښکل کړل، او د خوشحالۍ نه یو بل ته وجړل چې بابا ډېره موده پس ملاقات وشو. نو عموما چې څوک د چا ځای ته لاړ شي نو هغه ورته بستره برابر کړي. یو پوزکي پروت و، ابو سفیان هغه پوزکي ته کېناستې ده، دا لور ترې ورمخکې شه، بابا لږ صبر وکړه، پوزکي یې ترې غونډ کړه، یو بله دری به په دې کېنه. پلار حق دک حیران شو، بچې دا پوزې دې رانه ولې غونډ کړ؟ خلق خو چې میلمه راشي نو پوزکې چې بند وي نو ورته یې خور کړي چې پرې کېنه، او تا ما نه پوزکې غونډ کړ، دا دې ولې وکړل؟ دا تا ته خپل پیغمبر دا چل ښولی دی چې د پلار به داسې بې ادبي کې؟ وی نه بابا، مونږ ته خو خپل پیغمبر د مور او پلار د ادب دپاره بار بار فرمایي چې د مور به مدب کې او د پلار به مدب کې، وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره ښه سلوک کوه. وی دا ښه سلوک دی چې تا ما سره وکړه؟ وی بابا زه په تا نن ډېره خوشحاله یم چې ته راغلې، زه یم چې زه ستا څونه قدر او عزت وکړم، د زړه نه درته وایم. خو دا پوزې مې د نه په بله وجه غونډ کړ. دا پوزې د حضور پاک مبارک د ناستې پوزې دی، هپې د پاسه کښېنې. نو زه ته کافر یې ته مسلمان هم لا نه، نو زه دا نشم برداشت کولی اگر که زما پلار یې چې د حضور پاک د ناستې په پوزه کې دې ستا غوندې کافر کښېني. څونه قدر په زړه کې پیدا دی. پلار ترېنه هېر دی، بیا مور ترېنه هېره ده. دا ولې رو؟ دا د حضور پاک د مجلس د برکت نه. نو چې کومو خلکو د نبي علیه السلام مجلس وکړ هغې ته صحابه کرام ویلې کېږي. څه د پاسه 1,00,000 خلکو، او قرآن شریف کې الله دونه قدر کوي، رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله ورته خوشحاله دی، وی الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دی، او آخرت په دې د خوشحالو. نو نیکانو خلکو سره مجلس کول، نه عالمانو سره مجلس کول، نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کول، دا د آخرت د حصول او د الله د نزدېکت بهترین سبب دی. او بیا دې سره مینه کول. یو موقع کې یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته، وی د الله رسوله قیامت به کلی؟
نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ما عادت لها، تا ولې څه تیاری کړې چې د قیامت تپوس کې؟ اصلي وي نه، د الله رسوله نه مې څه ډېر منځونه کړي دي او نه مې څه ډېرې روجې نیولې دي او نه مې ډېرې صدقې کړي دي، خو یو څیز دی ولکنی احب الله ورسوله، الله او د الله رسول سره مې مینه شته. نور عبادتونه مې کم دي، عبادتونه مې ډېر نه دي کړي، الله او د الله رسول سره مې مینه شته. حضور پاک مبارک وفرمایل المرء مع من احبه، وی ښه چې چا سره دې مینه د قیامت پر ورځ هغې خلکو سره به ستا ناست دی. نو زړه کې چې چا سره د صحبت دی هغه سره به د مینه محبت هم پیدا کېږي، او چې چا سره د مینې قیامت کې به هغوی سره که مینه دې په دنیا کې د عالمانو صالحانو او نیکانو سره قیامت کې به هم هغوی سره ملګری. دا نشي کېدی چې دنیا کې د مینه د نیکانو سره او قیامت کې د غلطو د ګندګیرو سره په جهنم کې پروت دی، دا نشي کېدی. او که دنیا کې د صحبت مینه محبت د ګندګیرو د غلطو سره دا نشي کېدی چې د قیامت پر ورځ د پیغمبر د جنډې لاندې ولاړ دی. چې چا سره ستا په دنیا کې صحبت دی، چا سره د مجلس دی، چا سره د مینه او محبت دی، بس دا لازم وګڼه چې د قیامت پر ورځ هم حق خلکو سره به ته ناست دی. دا خو د دنیا مثال دی. ستا په دې محله کې چا سره مینه محبت وي مثلا، او ته لاړ شې کراچۍ ته او ډېر خلک ووینې او دا د محلې دا دوست هم هلته کې ملاقات ته ورسره وشي، نو چا سره به په کورسۍ یو ځای کښېنې؟ همغه دوست سره چې ستا د محلې دوست او هلکه په خیر ته کوم ځای دشمن سره به نه کېنې، همغه سره به کېنې. نو چې دنیا کې د چا سره تعلق دی، صحبت دی، مینه ده او محبت دی، قیامت کې به هم حق خلکو سره ملګري. دا د حضور پاک وینا چې المرء مع من احبه. دا خلک د الله دوستان او اولیاء دي. دویم آیت چې ما کومله رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار ای خلکو، دا الله دوستان او اولیاء چې دي په دې به په آخرت کې څه یره ني. سړی یریږي که نه چې ځنکدن کې به را سره خدای څه کوي، قبر کې به را سره خدای څه کوي، د محشر په هغه لوی میدان کې به را سره خدای څه کوي، او بیا جهنم دی جنت دی چې کوم خوا به میلیږي، دا یری په زړه کې. نو لا خوف علیهم، په دې خلکو به دغه یره ني. ولا هم یحزنون، او چې سړی مري نو بعض انسان په زړه کې دا سوچي چې بچي رانه پاتې شو، دا به څه کوي، ښځه پاتې شوه دا به څه کوي، مال مې پاتې شو دا به څه کوي. رب العالمین فرمایي ولا هم یحزنون، په دې بچو په دې ښځې پسې به په قیامت په آخرت کې غمجن قدریم نشي، هېڅ غم به دوی باندې نه راځي چې دا بچي او دا مال او دا ښځه به مې څه کوي. دا د الله دوستان. اوس اولیاء څوک دي؟ د الله دوستان. هر سړی وایي زه د الله دوست یم، هر سړی به وایي چې زما استاد ولی دی، هر سړی به وایي زما پیر ولی دی، هر سړی به وایي زه ولی یم. نه موږ ته الله د اولیاءو نښې ښولې دي. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء الله هغه خلک دي چې د هغوی ایمان خو لاول برابر وي، ایمان یې راوړه په الله، الله مني او یې مني، او الله د دې ټولو کائناتو خالق او مالک او قادر مني. چې دا ټول کائنات الله پیدا کړي دی، الله به اخلي. مال ژوند الله را کړی دی، الله به رانه اخلي. بیماري مال الله را سره الله به لرکوي. بچي خدای را کړي دی، خدای به اخلي. مال او عزت الله را کړی دی، الله به اخلي. نبی علیہ السلام د الله اخیری پیغمبر مني، قبر مني، قیامت مني، دوزخ او جنت مني، فرشتي مني، د الله کتابونه مني. چې څومره عقیدې دي امنت بالله دا د زړه سچ نه مني. یوه. دویم وکانو یتقون، په دې کې تقوا وي، تقوا پرهیزګاري وي پکې. د تقوا یو څو مرتبې دي. یو به د کفر نه او د شرک نه ځان ساتي، دویم به د ګناهونو نه ځان ساتي که والد کلوی نه، او دریم به د هر هغه څیز نه ځان ساتي چې رده او د الله په منځ کې رکاوټ وي. یو څیز دی چې هغه رده او د الله منځ کې رکاوټ دی، هغې له بله ته ورکوي، ځان به الله ته نږدې کوي. دا اولیاء الله دي رونو ښه عقیده هم برابر او تقوا هم پکې وي، پرهیزګاران خلک هم دي. نو الله وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او دې مخکې آیت کې درته مه وویې چې تقوا پیدا کېږي، پس د تقوا بهترین د پیدا کېدو صفت هغه د نیکانو د صالحانو خلکو سره مجلس او برکت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.